السلام علیکم مینوال امید کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. اسنین خلک د خپلې مور سره یعنې ملاقات وکولو چې مور ورته په جړا کې څه ویل. زه مینوال ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادونه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. اسنین ماشوم عزتمن چې 18 کاله عمر یې دی، دومره نه دی. ماشوم ورته په دغې باندې ویو، یعنې نه پوهېدلو. د تمانچه راواخیسته او خپل لارې بېدردۍ سره ووژلو چې مور خو مو له مخې لاړه، په مور باندې خو هم ډزې وکړلې. خو په دغه ټیم کې عزتمنو مور اسپتال ته زخمي حالات یې وړل شوه. دې هلته کې زیر علاج شروع دی، په اسپتال کې دی. اسنین عزتمنو په سوشل میډیا باندې همدغه خبرونه روان دي چې حسنین د مور سره ملاقات وکړو، مور ته په جړا کې ویلې چې زویه دا تا ښه ونه کړ، بد دې وکړ، خو ته بیا هم زما زوی په بدو باندې مې پیرزو نه شي، په جیل مې پیرزو نه شي. غواړم چې تا زه د جیل نه وباسم او ځان سره دې وساتم، خو ته به بیا هېڅکله داسې څه غلط کار به نه کړې. اسنین عزتمنو توبې وباسي، وایي چې نه زه به بیا هېڅکله داسې څه غلط حرکت نه کوم چې تاسو پرې یعنې خفه کېږئ. دا د ما نه ښه غټه ګناه شوې ده او ښه غټه غلطي رانه شوې ده. خو پلار مې ځکه ووژلو چې یعنې پلار به زه روزانه وهلم، ټکولم او ټیک ټاکو ته او پوجي ګیمونو ته به یعنې زه نه پرېښودل او نه به یې ملګرو سره بهر ته پرېښودل. عزتمنو دغه پلار د دې زوی دپاره ډېرې سختې تېرې کړې وې. دا زوی ظالم ولګېدلو او خپل پلار یې بېدردۍ سره ووژلو. عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا ده چې خپل ماشومان وخت د سره په کنټرول کې وساتئ. خپل ماشومان وخت د سره په مدرسو کې ودننه کړئ چې مور د پلار عزت خیر وساتئ. زموږ ولسي عزتمنو تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.